قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل يهدني الطريق قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعني بالطريق وإنما يعني سبيل الخير فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امام بخاری علیہ رحمت خپل د عظیم سند او عظیم محنت چې جمع کړي او په اخر کې وایي حدثنا انس بن مالک قال اقبل نبی الله صلی الله علیه وسلم المدینه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته تشریف وړو نو څوک وایي جرستو به ان شاء الله پای روایت کې راشي چې یا خو 27 ته سفر او یا د ربیع الاول سلورم تاریخ باندې پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته روانو وهو مردف ابا بکر. حضرت صدیق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیمه سورلی وا و ابو بکر شیخ اور ابو بکر د عمر په لحاظ سره ضعیف او سپینګیره او سره روان د چګیره سره کړي وا یورپ د لره پیجندې کېده و نبی الله صلی الله علیه وسلم شاب پیغمبر علیہ السلام دغه په نسبت خزوانو لا یورف یعنی د خلق نه پیجنده په دې کې تردد قاذف فیلقی الرجل ابا بکر یو سړی به ملاو شو فیقول یا ابا بکر من هذا الرجل الذي بين يديك څوک دغه شخصیت چې تا نه مخکې دی په هر څه کې نو فیقول وی بدی هذا الرجل يهديني الطريق دا سړی دی هذا الرجل دا یو کامل سړی دی لار خیماتا د کامل لاري چې دوړ کې الف لام بخپل زبان واغلو الطريق نه مراد کامل لار د اخرت شو. قال رايوي فيحسب الحاسب ګمان وکاو ګمان کون کی چانو دا ابو بکر چره انما يعني بالطريق د مراد الطريق نا دا دنیوي اخلي و انما يعني سبيل الخير اور ابو بکر مراد نا لار کامل د خیر وا نو فل تفت ابو بکر چې ابو بکر یو خواب الخواو قتل نو فیضا هو بفارس چې ګوري نو یو شاه سوار را روان دي او مالک ابن دخشن روان دي. قال له قوم فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا دا یو شاه سوار دي چې تقریبا نږدې شومتا. فالتفت نبی الله صلی الله علیه وسلم چې ورسو قتل اللهم اسراه اے الله دې اسنه خو غرزوا الله اکبر فصراه الفرس نو اس غرزو دې نسبت مجازي شو الله استوي چې لګلتي وو چې کتر تاش پوجي نو ثم قاصت نو بیا دې اوچت شو نو تو همو سمانه دا اس هنه دا هنه کول هی چې کوي کنه امستی چې کوي. فقال یا نبی الله مرنی بما شئت اے الله نبی حکم وکا چې صدق خو خیماتا فقف مکانک ادرک پدغه لا تترکنا حدن يلحق بنا چې مب پریدي نو پریدي او کس چې مونږ تراشي تیشوا. وقال راي فكان اول النار جاهدا على نبی الله صلی الله علیه وسلم خدا شاسوار درځي په اولی سکی کوشش کوونکې په مقابله د پیغمبر سے وکان آخر النار مصلحتا له او د اخر رز کې ګارد د پیغمبر سے څوکیدار څنګه ته ودرې دی بیا. فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم جانب الحرا هرې طرف ته کوشا ثم باص الى الانصار انصار تکسلګه فجاءوا الى نبی الله صلی الله علیه وسلم فسلموا علیهما حبیب نبی علیہ السلام او صدیق سلام وی وقالوا دوی ارکبا آمینین آیا آمینین مطاعینا مطاعین دوار سیدی سوارش محفوظ امن کے دا سے حال کی چمنگ تاسو پسیتلن کیو مطاعین تابیداری کرے شوی ہے. فارکبا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وابو بکر سبحان اللہ وحفو دونہما بالصلاح سورچ حضرت سے صدیق سے ادوی چاپیرشل نبی علیہ السلام نا اصلی اغسطن کی خوشکنا او نبی علیہ السلام صدیق اکبر پرمینس کی راگیر کا او یو شاہی سفر شروع شو فقیل فی المدینتی پچھو خبر پا مدینہ کی زنان او دا ماشمانو بڑاگانو او دا ارجا جاء نبی اللہ راغید رب نبی اشرفو خلق بلوک کی ناستل او کوٹو تو قتل ینظرو ناچ قتل ویقولو نبی جاء نبی اللہ تیشوا فاقبل یسیر سفر کو حتی نزل جانب دار ابی ایوبا تردید کش پا غار دا کور دا ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإنه لا يحدث آلهم ابا ایوب لا خبر کول اقبل آل سرا اس سمیا بی عبداللہ ابن السلام ناصابا پیغمبر علیہ السلام پا مجیت عبداللہ ابن السلام خبر واورد چاگد یہودیان و غٹ عالمو وفی نخل لیالی پخپل باغ کیو یخترف ذمداری کولا لهم اقبل اولاد تا فاجلا دے تلوارو کن یزع اللذی یخترف لهم تا چے کی دی پجلتے سرا اغا آلہ چکم سر ذمداری کے اختراب مانا کرستل وغیرہ کی وجا ویماہو فسمع راغس او بیلچم الچور سریری فسمع من نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے خبر واوردے ثم رجع الى علی کورتلار فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو بیوت اہلنا اقربو زمانگ دا خاندان دا بن نجار پا کرنو کی کم یو کو زیاد نزدے دے فقال لغی ابو ایوب انصاری کو نزدے دے یا ابو ایوب انا یا نبی اللہ دے نزدے ہوں حاضی دار دادے وحاظا بابی دامی کور دے دائی دروازہ دا قال فانطلق ذا فایئ لنا مقیلا سترشیو لگوان آرام گاہ تیار کا یو کمرہ زان لگوانے چون پاکی لگ آرام کو قال قوما علی برکت اللہ ہر سے تیار دی رازید اللہ پا برکت فلما جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء عبداللہ بن السلام فقال اشہد انکا رسول اللہ گوئی کم چھتد اللہ پیغمبری اور اس انشاءاللہ حدیث کرا شغدر سوالات یوں وَإِنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍ انت بحق راغلی وقد علمت یہودو او پتدا یہودیانو تا چی انی سیدهم و ابن سیدهم و عالمهم و ابن عالمهم دغی سردار دغی دا سردار زوی پائی کلوی عالم دغی او دلوی عالم زوی فادوهم تپوسو کا فصلهم انی قبلا یعلم انی قد اسلمتو تپوسو کا دغینا پا بارد اسلام زمان و نبا خیچ دا مسلمان شیما فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت وی وقالوا في ما ليس فيا دوی با ما بانی وی آغا چماو کی نشتے یعنی با ہماری با تہمت لگئی فارسل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبلوا یہودیان را لندیان فدخلوا علیہ نبی علیہ السلام سخا کے ناستل فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر یہودی ویلکم اتقوا اللہ الذی لا الہ الا ہو انکم لتعلمون انی رسول اللہ حقا وإني جئتكم بحق فاسلموا قالوا ما نعلمه مستا نبوت نمنو امستا نبوت حقیقت نیوپوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات دوی نبی علیہ السلام تدا خبر ادری در قال فأي رجل فيكم عبد الله بن السلام فتاس کے عبداللہ بن السلام سنگا سڑے دے وذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال افرایتم ان اسلم قالوا حاشا لله پناہ غواړو لپاره د عقید اسلام قبولولنا توبه هغه اسلام ما کان لمسلم نے زیادہ اسلام قبول کی قال حضرت افرایتم خبر راکے ان اسلم کہ هغه اسلام قبول کی پوچھے وقالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال افرایتم ان اسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم قال يا ابن سلام اخرج بارشا عليهم فخرجا فقال يا معشر اليهود اتقوا الله
فوالذي لا اله الا هو انکم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بالحق. تاسو پوهه په کتابونو خپل سره چې دا دی الله رسول دی او په حق راغل دی. فقالو دوی چې کذبتا تغد دروغجنې او سره روان دي. بیا دوی چې انه شرنا وابن شرنا وشکنا. فاخرجهم رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام زما د کوره بار شه او دا زید تنقید نه دی تاسو د پلان نکاح د تنقید دی. فصحابه باندې ناول تنقید په صحابي باندې يهوديانو کړو. ټیک شو عبد الله بن سلام صحابيو او لمبه تنقید هغه کړو مخکې ځان. وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرز للمهاجرين الاولين 4000 في 4 وفرز لابن عمر 3500 فقيل له بس قربان دي تانا. ابن عمر سيف د عمر سيف نقل کی چې فرض للمهاجرين الاولين عمر رضی الله تعالی عنہ مقرر کړي او خرچا لپاره بی مهاجرینو 4000 فی 4 سلور زر روپے په سلور قسطونو کې 4000 سلور زر روپے سالانہ فی 4 په سلور قسطونو کې قسط پیژنې لکه مثلا هر 2 میاشتو پس 2 روپے د کال کې زر سلور زر او په سلور قسطونو باندې. او فرض ابن عمر 3500 او دل درینیم زرا 3500 روپے ولی. فقیل له ویل شل پادی هو من المهاجرین فلمن قصد من 4000 دیکھم د مهاجرین د عمر نزول د 500 روپے ولی کمی کړی دي. وینما هاجر بی ابوه یا ابواه دیکھو راوستو مور پلار دي زکه چې دې چراغلو نو خود دیار له سکالو چې دیار له سکالو نو دې د هجرت طبعا پوښ کنا. یقول ليس هو كمن هاجر بنفسه نو ندتا ابن عمر په شان دا غچا چې چا مستقل په خپل خوخي باندې هجرت کړی وي د خپل بابا سره راغلو دې لپاره 500 روپے کم شوي. حالانکه دا خلیفہ زوی پکار چې نور نه 500 زیات وي څخه درانجوم پیسې پکارې کني دی ماګه. وفي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التحويل. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب اجرنا على الله فمنا من الله رضا دې پاره هجرت کړو او طلب د ثواب کړو. ها فمنا من مزا لم یاکل من اجر شیا دنیا نه لاړ اغید دنیا نعمتونو نه هیڅ برخوانه ده سمانه داده اجر دنیوي نه غوړي. منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم نجد شيئا نكفنه فيه الا نمرة كنا اذا غطينا دمر لوی سره وفات شو دغه کفن دی پار مسخ کپڑے نوا سوا دی برک صادر نه. فإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجله صرا ومنا من أن ينعت له ثمرته فهو يحب أي نعت له ثمرته بعض آخر دا عين دي لرخي عين وشو كنا او بعض خلقو چې داغي میوه پخې شوی فهو يهدبها دغه خپل میوه شوکي. وبه قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا راح قال حدثنا عفان عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبي لأبيك قال قلت لا قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا ګوره دا مغازی کی تعبیر د ابا موسی الاشعری رضی الله تعالی عنہ او د عمر فاروق رضی الله عنه یو ورځ مکالمه وشو نبی عمر سے ابا موسی د آخرت باندې مسکو یا او مال خو د آخرت ډیر غم دی. الله اکبر الله اکبر. ابو موسی ورته غم دې څه خبره ده ایمان مراوړې دي جهادونه مو کړی دي د
د نبی اسلام تابعداري مو کړی دا او اسلام د پاره مال او جان قربان کړی دی جنگ دا غم څه خبره ده نو عمر سے وی چې را خلافت مو کړی دی زېما چې دا خلافت مخې امور چې کوم دي هغه زما د آخرت ذخیره شي او خلافت نه پس اوسه پوری کفافن سر به سر شي نه پکې فایده شي نه پکې نقصان شي به سړیا نه یک بخته تا غلوی کمالات کړی دي وغیرہ وغیرہ نو ابن عمر سے دبا موسی زوی ته ابا برده سے ابتدا خبره کوله او کله چې ابا برده زوی د خپل پلار خبره د عمر سے واوري دي نو ابن عمر سے ابتدا د ابو موسی اشری فرزند وی چې ستا پلار زما د پلار نه ډیر خو معنی علمی طور سره چې کوم رائے پیش کړی دا ډیر قوی رائے ده نو تو ورته لغون بغوا کې دي ابو برده ابن ابي موسی الاشعري وی چې قال لي عبد الله ابن عمر هل تدري ما قال ابي لابيك خبره ته چې زما پلار عمر ستا پلار ابو موسی تسویلو نو قال ابو برده قلت لا ما ورته چنا نو قال ابن عمر فالنبي قال لابيك زما پلار عمر ستا پلار طویل یا ابا موسی حال يسرك اسلامنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا خوشحالی تعالی زمونږه اسلام راو نبی علیہ السلام سره وهجرتنا ما هو وجهادنا ما هو عملنا كل ما هو زمونږه هجرت حضرت صاحب سره او جهادونه حضرت صاحب سره عملونه زمونږه ټول نبی علیہ السلام سره برادا لنا چې قائم دائم شي او ساتل شي مونږ د پاره مانشوا او ساتل شي مونږ د پاره وان كل عمل عملنا او بعد هر هغه عمل چې موږ کړی پس دینا نبی علیہ السلام رسو نجونا منو کفافا چې موږ بچو دغې نه سر په سر فوجګن راسن براسن یومان شوا سر په سر فقال ابي او دې د کته د نقطې لیکلې دي چې دا زمونږ هندستاني نقطو کې غلطیاں دي او نصفی نسخه چې دا صدا هغه اصل کې دا چې فقال ابوک ابي نو بکا زکه چې دا کو کلام د عمر ابن عمر سیب ده کنه بیا فقال ابوک بکار ابي نو بکار نو فقال ابي یعنی فقال ابوک لا دې لیکل دي نو یستا پلار چې لا دا سن دا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم جهادونه کړو پس نبی علیہ السلام نا وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا واسلم على ايدينا بشر كثير اذن پلاس باندې خلق ایمان راوړو وإنا لنرجو ذلك من امید ساتو دغه ثوابونو فقال ابين وزما پلار عمر سے لكني انا والذي نفس عمر بيده لو دې توزدا خبره خو مچ ان ذالک بارد لنا هغه اعمال چې د حضرت سے په زمانه کې هغه مونږ ته پاتې شي وان كل شيء عملنا بعد نجونا من كفافا راسن به راسن فقلت ابو بردوي ماوي ابن عمر ته چې نابا کا استغفار عمر سے والله خير من ابي زما د پلان به ترو مرتبه خو خود به تروا لیکن رایم بہتر و عمل اکملو جی وفي قال حدثني محمد بن صباح او بلغني عنه قال حدثنا اسماعيل عن عاصم عن ابي عثمان سمعت او بلغني عنه کی د امام بخاری تردد ذکر کیږي چې وای محمد حدیث بیان کړو محمد ابن صباح مان ما برای راست هغه نوریدو او بلغني عنه یا په سواسته ما ته خبر رسیدلې و او دې کې دې تردد سره ذکر کړي بر حاشیه کې لیکل چې علامه قسطلانی سے وای چې دلته خبر نیو چې دا او بلغنی څنګه راغل دی حالانکه امام بخاری د محمد ابن صباح نه دوزه کې کتاب الصلات او کتاب البیو کې حدیث جزمن اغسته دی چې حدثني محمد ابن صباح چلو ایک منٹ گورا علماء کرام صلحاء امت او پیرانی وقت پونشی مسله داوا چې مشهور شي و په دنیا کې پزما کوالي چې ابن عمر صاحب چې دی دا عمر صاحب نه په هجرت کې مقدم دی
دې دغه کې د عبدالوارث مولوی صاحب سر مې خوږي یا څنګه دې سړي خسته مالش کړو بیا مسله دا و چې مشهور دا و چې ابن عمر صاحب د عمر صاحب نه هجرت کې مخکې شوی دی ابن عمر صاحب ته چې پته ولګی دا نو دا تقریبا لکه دی خبرې یو جزئی فضیلت زوی لره په پلار ثابتاو توجه کرنا عبدالوارث بابا یو جزئی فضیلت پلار باندې ثابتاو نو په دې باندې ابن عمر غصه شو چې تاسو ما په پلار باندې چتو وای زما پلار لوی شخصیت دی زما پلار لوی شخصیت دی تاسو ما په پلار چتو وای مړه هجرت نو هغه بیعتو او بیعت کوم ځکه مخکې شو ما چاغم زما کمال نو بابا له ګلم چې بیعت بابا له ګلم چې لا چې نبی له سلام وګورا چې ویخ دیو کې ود دي توجه ہے نو زه چلاړم نبی علیہ السلام ویخو خلقو بیعتونه کول چې ما په لاس بیعتو ما په لاس بیعتو کو هجرت کې مخ کې نه ما اګه دی بیعت کوم زنه مخ کې دا زه پلان لیکلم چې لاس نبی پاک سکی نو ما غ بیعت کې زه مخ کې شم خو بیا مې چې بابا جی ته عمر صاحب ته نو لا عمر سے بیعتو کړ بیا پته بیا ما دوباره بیا بیعتو نو هغه جزوی یو خبره ده هغه ما بیعت کی سبقت کړي وو هغه د پلان لیکلم هجرت کې د پلان مخ کې نه عبدالوارث مولوی سے بخاری خلاص شو تا خیال له ورته یو مولانا صاحب په پنجاب کې پینډای کې اناري وکاله کله موږ سره غب شپ لګاو نو زه د پلان لوی عالم یم په زما پلان د زړو مولیانو کې مړه یو کتاب ویل بل پرېخه یو ویل بل پرېخه ما ټول ویلي هغه له وته کنه زه په خپل پلار باندې په علم کې فوقیت لرم فائق یم او الحمدلله په دې خبره باندې دغه یو شاګرد نشته دا شاګرد یوم نشته ها کی صرف د عوامو له خطیب وو او خطبه متبه ویلی یا خطبه بم ویلی لیکن هغه نه یو طالب سبق نه دی خو شو کنه او د ابن عمر دا خبره چې دا ځان ته بغاړي کې تعویز کړي چې بلار ارڅنګ چې کنه خو زوی له خپل پلار باندې لته اړول نه دی پکار لته اړول نه دی پکار پلار دی او کته دا تصور کی کنه صوفي جوړ څه خیر دی نو کته دا ته پرې ته باندې خفشي اے په دې جال کې یو الک ناشته یو الک دې جال کې او هغه وی چې پلان ډیرو چته و نو مړه تاسو کې خو د پلان هغه منی کنه د پلان موچیا دې تلل د خټه خبرې کوي په دې مطلب پوښتنه زما د غوسې خبره پوښتنه بیا ته بس کومه خبره وځي چې اوچت شوم تنه خیال درانه په دې باندې دې جملې ته وکړه راخه اذا قيل له هاجر قبل ابي يغضب وسب شو دا سوال ها خبره واره سړیا د هجرت خبره نه وا قال فقدمت انا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم زما پلار نبی اسلام څخه فوجدناه منګه امت نبی اسلام راغلی دواړو ګره قائلا حضرت دو فرجانا الى المنزل من بیا خپل ځای ته لاړو فارسلني عمر بیا ولېګلما وی اذهب منډک فانظر حال سے قضا چې وښو د حضرت سے بیان فاتح تو فدخلت علیه فبایاتن فرال حضرت خلق بیاتونه کچھ مام بیاتو ثم انطلقت الى عمر بابا سغلان فاخبرت انه قد استيقظ فانطلقنا اليه يحرول حرولتن منګرالو نبی علیہ السلام څخه په داسې حال کې چې زما پلار منډي وهلې په منډو لسرا یار ویلو په تیزه پټو پونو ټوپونو را روانو
حتی نخلالی چې تر دې حضرت صاحب څخه رالو فبایعوا نبی علیہ السلام پلاس باندې بیعت شو ثم بایعتو بیا مام د حضرت پلاس بیعت وکړه زما بیعت دبل شو او دې کې د علماو اسونه چې دین خطی دي برستا هاشم من خطی دا چې دا کم بیعتو بیعت اسلامو کې دا بیعت جهادو تا خیال ورته چې بیعت اسلام شي نو عمر سے خود زوی نمبر کې مسلمان شو بیا څنګه ده او کې بیعت جهاد شي توجه کرورا دیکھو معشومو او تے چراغے مدینے ته چراغ دیال سکالو احد کے حضرت بدر کے حضرت نو قبول کرے احد کے قبول کرے دے بیا دے بیعت ہجرت پسنگے جوڑی گی استاشی چې دیشی چې دایو بیعت بغیرو دیده کې مولانا زکریا علیہ رحمت ډیره ښه نسخه ذکر کړی دا هغه زما د مطالعه او د بخاری د مهنت او د کوشش نتیجې دې ته رسول ما چې نه دا بیعت ایمان دې نه بیعت جهاد دې بلکې دا اصل کې بیعت رضوان دې دا خسته جمله لیکل دا بیعت رضوان د هجرت شپږم کال باندې شو اذ یبایعونک تحت الشجره او بیعت کې د لپاره د مقابله د وینې د عثمان صاحب لپاره ٹھیک شو فلا چې دا خلص کی وګورئ نبی صلی الله علیه وسلم چې نور بیعت منغو وکړو ته بچي چلار نو حضرت وښو بیعت کېده ویجی بیعت شروع ده اراده چیز مثلا څه یا مخکې وبه قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يحدث قال ابتاع ابو بكر من عازب رحلا فحملته معه ابتاع ابو بكر من عازب اغس ابو بكر سے عازب رضی اللہ تعالی عنہ رحلا یو کې جاوا فحملته معه ما اوچتکړه ځان اغه سرا لکه مخکې جدا تزوی توای هذه فصالوا عازب عن مسير رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زما پلان عازب د ابو بکر ته پوسو کړ سفر د پیغمبر علیہ السلام وی او خزالینا بالرصد یادگار او خزالینا بالرصد مقرر کړ شو بمنګ باندې اے چوکیداران نگرانی کوونکی مکی والو ویلو چې خیال ساتي په نظر کې ساتي چې چرته لاړ نشي پوښ کنا نظر کې ساتي چې چرته لاړ نشي پوښ کنا ایو یو رزق نیم رزق کې سنت خبر راځي دې ټکو نه وایته او خزالینا بالرصد فخرجنا ليلا موږ بیا اوس پیراوتو فاحینا لیلنا و یومنا منګه پورا شپه او پورا ورځ چې بیداری وکړه حتا قام قائم الظهیرا تر دې چې غرمه شو ثم رفعتنا صخره وهکن یاد دا تعویل لګا انا حولها شيء من جل قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروه معي ثم عليها نبي الله النبي ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروه ما خورکړه حضرت پاره یو درای یو قالین ګوټه ما یې چې ما سخو ثم استجع عليها النبي ثم استجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم بیا نبی علیہ السلام باغی باندې یعنی څو آرام فرمایشو داخله اوس کې زم چې ودشنم بیا د بیره تخکاری او ما چې ډډه ولا ګولا بیا د بیره تخکاری زما چې استجع عليها النبي صلی الله علیه وسلم آرام فرمایشو باغی باندې پیغمبر اسلام فانطلقت نزلان انفذوا ما حوله نما انفذ ما نفذا شروطی ما سوکیداری کولا اے احرسو ستاشل کلی ما نگرانی کولا چار چاپیر د علاقینا چې څوک ظالم خو حضرت پس روان نه دی جی فإذا أنا برعين قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا فسألته لمن أنت يا غلام فقال أنا لفلان فقلت له هل في غنمك من لبن قال نعم قلت له هل أنت حالب قال نعم فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفذ الزرع غلام أسندا قال فحلب كسبة من لبن كسبة من لبن من بعين دا ساده خیر کاب باندې زموه سین نه دی ساده خان
من ماء عليها خرقة قد روعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. ایک منٹ دگران وما يدعوت ممن عليها خرقة تشوا قد روعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقیق سره ماده پټکړوا لپاز پیغمبر سے اگر لوخ او کنه او سر میں ولا پکا پریت پټړل ٹھیک شو یار وتا ما پدی باندې حضرت او بار بار سکولې په وکنا جی حتى بردات ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا وطلبوا في اثرنا قال البراء فدخلت وطلبوا یعنی هغه مشرکین چې کوم من پسې طلب کیو زمنګا من پسې ګرځیدل فدخلت مع ابي بكر على اهلي فاذا عائشه ابنته مستجيره قد اصابنا حمى فرايت اباها فقبل خدها وقال كيف انت يا ترال من عائشه صدیقه جوانو فکور کې پرته ماشومه او غیر سخت بیمار شو فرایت ابان مولد ابو بکر صدیق سے فقبل خدها نو محبت او شفقت خلای دای پنګي کې خدا کیف انت یا بنیا اے زما بچوڑی حال دې سره دي. وفي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبده عن عقبه بن وسعد حدثوا عن ناس قادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في اصحابه عشمه غير ابي بكر وليس في اصحابه او د پیغمبر سے په صحابو کې عشمت سوکنو عشمت بھی نه سپین سره یا سپین ګیره داسې شخصیت چې وختې سپینوي غیر ابي بکر سواد ابو بکر نا فغلفا بالحناء والكتم دې خپل هغه وختې کسوړي کړو پس سره فکتم حنا اے په نکریزي او په کتم سره دا کتم یو بوټه رنگدار دی نو مانه ګیره سره کړي وا په وسمی سره او په نکریزي سره وقال دحيم اسم راوي ده وقال دحيم حدثنا وائشة حدثنا الوليد وقال حدثنا الاوزاعي حدثني ابو عبيدة عن عقبة ابن وسعد حدثني انس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان سن اصحابه ابو بكر فغلف بالحناء والكتم قال كان حتى قنع لونها تردي چې دغه ګيري وخته یعنی تک سر اخکار دل جی. وبه قال حدثنا أسبع قال حدثنا إبراهيم عن يونس عن الشعب عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها تزوجت امرأة من كلب يقال لها أم كلب فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي بس لك صبر دا حدیث تا مخکنه دی له ابن شهاب د عروة ابن زبير هغه د حتیاشین ذکر کړي چان ابوبکر تزوج امرأة من كلب ابو بکر صدیق سے یو زنانا په نکاح کړي وا د بنی کلب قبیله نه یقال لها ام بکر دغه خزي نم ام بکر اصل کې نم دغه شداد وا یا برسو فایت ابو بکر دغه بکر وی او دی یو خاون کړو نغیتا شداد وی ښا اینم شدادو اور هغه مخکي مسلمان شیو خاصه بل خبر کوم نو ابو بکر یو خزو کړه قلم یقال لا ام بکر فلما هاجر ابو بکر چې اراده د هجرت کول ابو بکر زو نو طلقا نو دای پر خدا ام بکر پر خدا په دی وجه سره چې اسلام نه قبلو صدیق اکبر مرګتیا نه کولا ویلار استاغه د زما د مدینه ده نو فتزوج ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيده نو د دې خزي د ترزویو او دغه سړینو شداد نو هغه د جنې د خزاغي په نکاح کړه او دا شداد چې نو دی وی زمانه اسلام قبول کړي وو خو بیا دې مرتد شو کله چې دې د خزه وکړه او الته کې بدر وشو
په بدر کې مشرکین قریش صنادید قریش امردار شو. دی وخت کې دی سړی چې چا مطلقه د صدیق اکبر کړي وا دی دغی په مدح کې اشعار وی او خپل خزه ام بکر چوا نظام په کې راوښتو دیم تعریف وکړه. دغه شاعران خو بغیر د تعریف نه بل څه کوي نه. ویرسا کفار قریش نو دی مرثیه بیانول د کفار قریش کم چې کم په بدر کې مردار شو. وما ذا بالقلیب قلیب بدر من الشیزا تزین بالسنامی. وشو کنا ما ذا بالقلیب قلیب بدر دا ما ذا استفهام دے لیکن مقصود تا نظر تعظیم دے تعجب دے. سلوی خلق دی چه پراتی دی پاکوی که چکوی دا بدر دے. دا شیزان دی شیزان دا پیالو توی پیالا کندولونا چگه اعلا اور عمدہ کندولونی چه خلق پاکی فالودی خوری. لکه دا فالودی کندول خم غټ بلغمی گنا غټ شی او اغم تقریبا خود گلکار او خم مزیداری. نشیزا اغلوی برتن پیالا تزینو بالسنام. سنام چلی د اوخ کوهان ته وی او د کوهان غوخه چې کمدان هغه ډیره خوږوي. د کوهان غوښه ډیره خوږي ونه شي هغه ډیره خوږي او دا د کوهان غوخي چې کم دین لوی لوی سرداران او مالدار خلک خوري. زما په کتاب کې وکړه نقطه غلطه ده. ستا په کتاب کې زنیم خبر دلته خلیق بفتح سین ای بلوم سنام لبل دلته لوم لیکل دي لحوم پکار دي تخسره نو تما کتاب خنره نو زمانه کوما. وما ذا بالقلیب قلیب بدر من الشیزا تزین بالسنامی. وین هغه پیاله چې کومه ډکی شي هغه خود کوهانو د اوخانو او څنګه اخسته مزیداری پیاله چې ډکی کړی شي په غوخو سره یل تاسو غټ خلک وو نو ډېر غوخه به خورلې. وما ذا بالقلیب قلیب بدر من القینات والشرب الكرام. او ګوره ما ذا قلیب بدر خواږه دي کنه او چې دا انسان سره ولیکا او ان شاء الله چې کله سورۃ الرحمن مدرس کوي کنه درس کوي نو فبأي آلاء ربكما تكذبان سورۃ الرحمن کی 31 مرتبه معاد ده. اولی یو نقطه پکې مفسرین لیکل دا عادات عرب داو چې حسن کلام دی پاره با مقصودی خبره مقرر کوله. نو بیاوی وما ذا بالقلیب قلیب بدر من القینات والشرب الكرام. او ګره دا قینات چې کم دین هغه سندرغاړو جنکو ته وي دمی چې سندري وي. دې بدبخت خلق خو با دغه محفل جنکای به ساتلی وي او رغیبانه به خپل کارونه کول او مجلسونه به کول پای باغی دمتوب کو سندري مندري به ویلي. من اهل القینات والشرب الكرام. هغه ساتون کی دغه جنکو سندرغاړو او هغه شراب سکون کی عزتمند. تحیی بالسلامت ام بکر وحلی بعد قومی من سلامی. غیبونی خزه فکرہ مستخبرہ تحیی بالسلامت ام بکر زما دا خزه ام بکر چدا اغیت سلامون علیگی. یعنی غیبان دعاگانی کی کنا ایت سلامون علیگی کافران دی کنا دو کافرانو پا مد بانی ایت سلامون علیگی. وحلی بعد قومی من سلامی استفهام انکاری دے آیشتے ما دے پارا پس ہلاکت دا قوم زمانہ من سلامی سے بچاور امن. زمان خود سرداران مرشو اس مارا امن دے چتن رازی. یحدثنا الرسول بأن سنحیا
وکیف حیات اسداء وهامین. دینه معلومه چې ایمان ورکول د خدای کار دی. دا څومره خيار شاعر چې دا څومره ترجمه نه راځي واغې داسې اشعار وي ایمان ته نو نصیب کړه. ويحدثنا الرسول بأنس نحيا. دام رسول محمد سے بیانې مونږه چې مونږ به د مرګ نه پس بیا ژوند کیږو. وکيف حیات اسداء وهامی. او سرنګي به ژوند وی دوباره ستا هغه اډوکو رضا شو او هغه کفرو خالی شو تا. دا سره چې مرچنو دا سر چې کوم دی کنه دا سوي هندواني په شان لکنه نو دا هم دی دا کفره دا ډډي کفره او دا اندامونه اډوکی زاړه دا یو ځل زاړه شي بیا به څنګه ژوند کیږي. او دا د مشرکین عقیده وکنه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. جی وفي قال حدثنا موسى اسماعيل قال حدثنا مامون عن ثابت عن انس عن ابي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي فاذا انا باقدام القوم فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم فقطع بصره رانا قال اسكت يا ابا بكر اثنان الله ثالثهما. ګوره چې کله پیغمبر علیه السلام درجه درې پاتې سلام منډه وای نیمه نیمه صفه وای کنه روزه کنه دا کومه خوند راګه د کور کې یواله کېنم د خزي دیدار تو نه شو کنه افضل دیدار اکرم و اشرف دیدار. اسمعوا مني ايها الاخوان افضل واكرم واسكن لقلوبنا والاثبت لايماننا والأروح لأرواحنا المجالس العلمية. المجالس العلمية أي مطالعة الكتب أو تدريسه أو تبليغ. وهذا من أروح الأرواح لأرواحنا. فهمتم أيها الإخوان المكرمون؟ شير عن إرشاد استاد دغه کې د تسویت متنبی کې پوجو غنا بهترین سوالی په دې دنیا کې چې دا نو هغه بهترین سوالی په دې دنیا کې هغه سوالی د اسدا او بهترین مجلس هغه مجلس ته کتاب دی. وخير جليس في الزمان كتاب. متنبی خو به دی ویلی کنه کنین سکاله به دورک کیو خالی ها انو صدیق اکبر داسې ناشتي نبی رسول الله آرام فرمای اغار داسې دي چې ترې چې سپور کته شي ني دنه پکې نه ښکاري. صدیق اکبر چې داخله خو موږ ته دا داسې وګړي سرکت کې موږ له وګوري توجه ہے. نبی علیہ السلام صدیق زچاله ګلم دلته زچاله ګلم دلته یعنی رب له ګلم خو حفاظت له ګلم کنه نو کې زی ورکول کافرانو په مکه کې به پرې خوما الله سوي زمون امدادي دي ان ما ظنک باسنین الله ثالثهما. چل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد قال حدثنا الاوزاعي الدحيح وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن ابي اليسير قال حدثنا ابو سعيد قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجره فقال ويحك ان الهجره شانها شديد فهل لك من اجر؟ قال نعم. قال فطوب صدقتها قال نعم. قال فهل تمنع منها؟ قال تمنع من خيراتي سپای مې ورکه قال فتحلبها يوم ورودها. قال نعم. قال فتحلبها يوم ورودها آیا لشی دی لرا هغه وخت پیش کولو د دې ساورو ګذر دو بوتا. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحر فإن الله لن يأتيك من عملك شيئا. چلو باب مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل المدينة. والی چتره پرن مخره دی یو خبره تاسو غلول علماء کنا نن سره ده
بد دے منگل دے بد جمعرات جمعہ درې ورځې کم مولیان درې ورځې کم علامگان درې ورځې کم شیوخ او محققین عصر شیوخ القرآن و شیوخ الحدیث بس یو مسئلہ لکھی اور نریغن کتاب لکھی جو محقق العصر بشے اور یو ظل دی درسو کا حوامتن شیخ القرآن بشے اور یو ظل دی ریاض الصالحین پڑھا جو شیخ الحدیث بشے خیال نہیں ورزا او کنا نو مسئلی طبقہ کی دیکھا سا خبر میں پڑھا ہاں یو کا زلوار ہاں ہاں دا آلہ وسلم چرے امیری بھی نو گورا کانا صلی اللہ علیہ وآلہ کتاب کشتینن ما در تمخیولی چی گناہگاری کے مونا مکتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کتاب کی والی نشتر تو کوئی بات کتاب ہے آر یو لوی عالمو انو بیان نرستو اگی دعاو کرا انو اگی نرستو اگی ویچی گورا وصلی اللہ علی رسول خیر خلقه محمد وآلہ صحابہ اجمعین او دا ډیر علماء نز اورما اتاز داولی کې دا سمایت څنګه براجیږي صلی الله علی رسول خیر خلقه صلی الله علی رسول خیر خلقه معنا به څنګه کو معنا یاد شو صلی الله علی رسول خیر خلقی علی رسوله نروی صلی الله علی رسول خیر خلقی دو رسول مضاف شو خوشی کنا خیر خلقی مضاف الیه شو نو آغا محمد چاگا رسول دا آغا مخلوقات دی چاگا اللہ دیر پر مخلوق دی نو تے رسول اللہ نشو رسول خیر خلقی شو تبھی پوشوی داولی کے ځان سره کله کله بتاسو داسې خبره اوره خلقونه انبیاء صلی الله علی رسول خیر خلقی زندرانه خبره الوی سره مې راکې زو څه دیمه دې برانه خفشي چې نو دمر عمر مې علم وکا ابو بخاری سانیم لولوما او دې بیا ماته دا خبره وکړه وای مچو علی سرکار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعيب قال انا ابو اسحاق سمع البراء قال اول من قدم علينا مصطفى بن عمير وابن مسعود ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال يعني دا هغه صحابه دي چې د نبی عليه السلام مخکې مدینه ته راغلو او پیغمبر اسلام لګلو هغه کړه وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال اول من قدم علينا مصطفى بن عمير وابن مسعود وكانوا يقرؤون الناس قديما بلال وكانوا يقرؤون الناس وداخله چې دوی به خلق ته مدینه کې قران خود صحابه کار دالي چې قران به خیبل تا ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم رايت اهل المدينه فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الامام يقول قدم رسول الله حتى جعل الامام يقولون حتى جعل الامام يقولون امام بكم ذرا امام يقولون تحقیق شروع شوی هغه وی دې د کوڅو کې او غلو کې وی قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سے منتقراغه جی نور اغل حضرت ترتیب پر جماعت مفصلاتنا سورۃ سبح اسم ربک الاعلی ذکر یاد کړو
وفي قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وحكى ابو بكر وبلال قالت وہ کب بیمار شو حدیث ما کې دې درته شیخ ودخلت عليه ما فقلت يا ابا كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان ابو بكر اذا اخذت كل ما يقول كل امرئ بمصبر كل امرئ مصبر كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. دا بار بار ویل کنه یار هر انسان چې سبا کرشوي دي پاغي آل کی ایدر روان دي مرګ سار وختي په وخت د سبا دی په کور کې او هر انسان ته مرګ چې دی نږدې دی د سپلې دروغه د تسمینا. وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته ويقول الشيخ وكان بلال اذا اقلع عنه او بلال چې کله به بیماری اوچته کړې شو يرفع عقيرته اوچتو به خپل आवाज ويقول وي زما په شان لوي کنه تدل د کال د تیر کنه خامخه پیخي خو کاو زما کنه او مصیبت دا چې کمزوري مولا چې دغه سوتر زنده لګي او نشي کنه. ألا ليس الشعر هل أبيت ليلة بواد وقوله صر وجليل. ما شاء الله ما شاء الله. هل أردنا يوما مياه مجنة هل يبدون لي شامة وتصيد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إمام رحمة الله. قالت عائشة وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببنا مكة كحبنا مكة واپس رکھنا كحبنا مكة أو أشد حبا وصحها او دا مدینه من دی پارس بیمارونا پاکا کا وبارك لنا في سعينا ومدها وانقلهم ماها فجلها بالجحفة وقد مر مرارا. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن اخبرنا معمر عن الزهري ازغا گولے اپ کی پرمٹ دے اخلاص کو چڑیا مائی دخلت على عثمان وقال بشر بن سعيد حدثني ابي عن الزهري حدثني عروه بن الزبير عن عبيد الله بن عدي بن خيار اخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال ما بعد فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وامن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين ونلت سير رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ما حاصل کړي و سرغني د پیغمبر علی السلام دي وبايعته فوالله ما أتيت ولا رشدته حتى توفاه الله وتابه إسحاق القلبي حدثني زهري مثله. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر فوجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع على الناس وإني أرى أن تمهل واقعا خبر دا واقع منګه دوزلا اووی په بخاری ثانی کې هغه یو سړی چې په مینا کې وو او راغیوی چې عمر سے وفات شي نو زبر طلحه امیر کوما او یو ورځ ورځې بعضی خبري او بیا به خیر شي ځکه چې دې خبرو آی خلافت په پټه کمره کې شو. عبدالرحمن ابن عوف ته پتو لګی دا عمر سے ته عمر سے نن ما خام په مینا کې خلک جمع کوم او دې ته تقریر کوم. عبدالرحمن ابن عوف چې نه دا حج موسم دی او په دې کې ایرا غیره نتو خیره او واړه او لوی او اطراف خلک عوام علما هر څه ګډ وډ خلک جمع دي ممکن د چتانه چاپیرا کې شران را جمع شي او ستا مقصد پورا کو نکی کو نشي او ارستا خبره باندې ځان کو نکی او خبره غلطه مشوره کی لہذا دل تمک او تخریر او چې مدینه تلار بیا به خواص جمع کی او مدینه دا علم مرکز دی حالته به خواص جمع کی چنانچه عمر سیف دا عبدالرحمن ابن عوف مشوری سره دلته خطاب نکو مدینه ته خطاب مؤخر کړ نو انتم لدته وخا حتى تقدم المدينه فإنها دار الحجره والسنه وتخلص لاهل الفقه وتخلص تبزان لشي اهل فقه تا واشراف الناس لوی شخصیات تا
وذوی رایم خاوندان درایو تا. وقال عمر لا اقومن في اول مقام اقومه بالمدينه اذا تک د تقریبکم کله چړمبه وخت ملاو شو د بیان په مدینه کې نزبال تکم بیا. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن سعد عن خارجة بن سيد بن ثابت انه مل على امرأة من نساء بايعت النبي صلى الله عليه وسلم اخبره هو ان عثمان بن مسعود صار لهم في السكنى حين قرأت الانصار ولا سكن المهاجرين قالت ام العلاء فارتقى عثمان عندنا فمرته حتى توفي وجعلنا فمرت من ماما بغيب ما كرسيان كولي وجعلناه في اصحابه فدخل علينا النبي فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك عبا سعي شهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه قال وما يدريك أن الله أكرمه قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأم يا رسول الله فمن قال عما هو فقد جاءه الله والله اليقين والله إني لأرجو له الخير وما أدري والله وأنا رسول الله وما يفعل به قالت فوالله وما يفعل به دا بیا روایت راغی چې دلته فيه صحیح دی ٹھیک ده او چې ما يفعل به شي بیا پای کې کلام او قد قلت لكم قبيل ذلك ان مرارا قالت فأذنني ذلك فنمت فأوليت لعثمان بن مسعود عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك أعمله وفي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أبي عن عائشة قالت كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة راغ پیغمبر اسلام مدینه تا وقد افترق ملؤهم او تاکي سره او ته د حضرت جانو چې کوم ځای ډلې چې کوم ځای تسنس شوی وقتل سراتهم او دغه سرداران چې کوم دی وجل شو فی دخول فی الاسلام سمانا راغ حضرت لاري هموار شوی خلق ته د اسلام تقبلولو کې. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن هشام بن النبي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها قينتان تغيان بما تعاصفت الأبصار اغا الفاسي اغا اغيمان سندري او ناتخواني کړي وجنکو يوم واحد فقال ابو بكر مسمار الشيطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وان عيدنا هذا اليوم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث الطاهر وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا ابو التياح يزيد بن حميد الزبعي قال حدثنا انس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في علو المدينه في حي يقال لهم علو المدينه بالای حصہ مدینه منوری چکم د قباء طرف ته راځي يقال له بنو عمرو بن عوف قال فاقام فيهم 14 ليله ثم ارسل الى عمل ابن النجار قال فجاءوا مقلدين سيوفهم متقلدين سيوفهم کہ مقلدین چې بیا ډېر خسته خبر ده حنفیت او تقلید ثابت شو مګر درته کې ګورو وځي کنه یو مولوی سے ویلو چې د تقلید لفظ کوم دینو سړو د پار نه دراغله او دا سره د غوام لري پار ده وځي کنه راي وخت ما تقریر کړه چې هغه ته نږدې یو ځای کې وځي کنه نماز چې چا د غوانو سره کاری نه غي غوانو خلادي وي او چې چا انسانانو سره کاری د حضرت هاشم خلاده نو چې خلاده د هاشم شو نو هاشم مقلده شو او چې خلاده د ساوري شو نو ساوري مقلد شو. خیال دی ورته ما چې چا نظر په غوانو کې نه ایته خلادي په د غوانو په غاړه کې ښکاری چې چا نظر په انسانانو وي نه ایته خلادي د انسان په غاړه کې ښکاری مسله حل شو او دا خسته خبره. قال وكان ينظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر رزقه وملأ بني النجار حوله حتى القى ببناء ابي ايوب قال فكان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابط الغنم قال ثم انا امر ببناء المسجد ثم انه امر ببناء المسجد حضرت حکم شو چې مسجد جوړ کا جی فارسل الى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا نبي يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله قال فكان فيه ما اقول لكم كان فيه قبور المشركين وكان فيه قاربا وكان فيه نخل فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين
فنبشت وبالخلف فسويت وبالنخل فقطع قال فصبوا النخل قبلة المسجد قالوا وجعلوا إزادته حجارة إزادته دار درشله دا غټي ها ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكهم باب دې په بیان دا پاتې کېدو د مهاجرینو په مکه کې پس د پورا کولو د ارکان حج نه توجه کا سوغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کړو هر هغه سره چې چا هجرت کړي راغلی وی حج ته نسکه حج پوره شي نو درې ورځې نه زیات نه ساريږي زیدي مدینه منوره ته بس. وفي قال حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل الصائب بن اخت نمر ما سمعت في سكن مكه قال سمعت العلاء بن حزرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجرين بعد الصدر ثلاث یعنی درې ورځې د پاتې کېدو دی مکه کې مهاجرینو ته بعد الصدر پس کولو د طواف صدرنا. باب وبه قال حدثنا عبد الله بن باب امام بخاری دا باب ذکر کړ دے او دی لپاره عنوان نے ذکر کړو دا باب غیر معنون دے باب غیر معنون دے په عنوان سره دی لپاره بعض علماء لیکي چې دا په منزله باب للمهاجر بر لیکل دي بل جمله د باب التاریخ ومن اين ارخ التاریخ پر نصشته عملی سے چې تاسو فون کړو چې دا پر اصلي لیکلي او دې لیکلو څه مطلب یې معنا مطلب دا دی چې زموږه نسخه کې بابلا عنوان دی بعض نسخو کې باب للمهاجر بعد بیان د حکم د مهاجر یا معنا باب من اين ارخ التاریخ د کومه د تاریخ ابتدا شوی دا بعض خلق ګره فتح الباری بیا وګره وای یو زمانه تاریخ وا من آدم الى نوح علیہ السلام بیا تاریخ ګډ ورشو بیا تاریخ شروع شوه من نوح الى ابراهيم علیہ السلام بیا تاریخ شروع د ابراهيم سیونم الى موسی علیہ السلام بیا د موسی علیہ السلام نه تاریخ شروع شو الى عیسی علیہ السلام بیا د عیسی علیہ السلام نه سلسله شروع وته الى سيدنا ونبينا ورسولنا تشوا محمد صلی الله علیه وسلم بیا بل تاریخ شو د نبی علیہ السلام نه تر قیامت پورې اوس دا تاریخ چې کوم ابتدای څه کله دا نو بعضی وی د وخت به ست نبی نه دا چې کله نبی پاک ته نبوت ملاو شو په غار حرا کې دغه نه تاریخ ابتدا دا بعضی وی چې نه ولادت نبی نه تاریخ ابتدا دا قول ثالث دا دی چې نه هجرت نه د تاریخ ابتدا ده هجرت اسلامی نه. اوس سوال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت شو او د ربیع الاول په میاشت کې یوم الاثنين په 12 تاریخ حضرت مدینه ته رسیدلو او تاسو وایئ چې دا کال د محرم نه شروع کیږي دغه جوابدار چې قران عظیم چې الله راولېګا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه من اول يوم راغي حضرت عمر سے وچ ناخذ منه التاریخ نو بدین خپل تاریخ چت چې دا زمونږ رومبه راز دا زمونږ رومبه راز بیا دې مرز شو دا د هجرت اول کال شو بیا د هجرت دویم کال شو بیا د هجرت دریم کال شو د پلسم کال حضرت لار د دنیا نه مفتی شفیع علیہ رحمت دا یو تاریخ نے مختصر غنی کتاب دی آئے پای کې لیکل دي چې تتبع استقرا سره بغیر د قطع او د جزم نه اندازه لګی چې د آدم علیہ السلام نو واخلي تر سید الرسل ابتداء تشریف اوری پوری وزره کال تقریبا تیر شوی دي وزره کال تیر شوی غاجی
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي عن سعد بن سعد قال ما عدت من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما عدوا من بعث النبي صلی الله علیه وسلم ندش مار کړی دی ابتدا د تاریخ د 72 نبی پاک نا ولا من وفاتی او نه د حضرت د وفاتنا ما عدوا ندش مار کړی دی تاریخ الا من مقدمه المدینه مگر هغه وخت راتو د پیغمبر صاحب نه مدینه ته کله چې مدینه تراغه مورخینو د تاریخ اسلام ابتدا دغه نه وکړه جی. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر بن ابي زهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت فرجت الصلاه ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرجت اربعا وتركت صلاه السفر على الاولى تابعه عبد الرزاق عن معمر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزل لاصحابه هجرتهم ومغفرتهم دا حدیث تاسو ویل دی اللهم انزل لاصحاب هجرتهم اے الله کامل اوساتی زما مرګرو ته د هجرت معنی چې کوم مهاجرین راغل دي مکی ته عمره یا حج لا الله مدینی ته بخیر او عافیت او رسوا چې هجرت مکمل شي ها البته ومرثیت لمن مات بمکه او اظهار د افسوس د پیغمبر علی السلام هغه چاته چې کوم په مکه کې پاتې شو جی. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن زهري عن عامر بن سعد بن مالك عن ابيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع يعني من مرض اختفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني من الموت اشفيت منه على الموت ويردم پدی بیماری د مرګ نه وانا ذو مال ولا يرجني الا ابنه لواحدتنا فتصدق بثلث مالي قال لا قال فتصدق بصدري قال ثلث يا سعد وثلث كثير انك انت ترى ذريتك اغنياء خير من ان تذر معلة يتكففون الناس قال احمد بن يونس عن ابراهيم ان تذر ذريتك ولست بنافع نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرك الله بها حتى اللقمة تجعلها في امراتك فقلت يا رسول الله يخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بها به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخر یہ مشرکین کافران بدستان نقصان نمی تب از فتوحات ساپلاس کی مسلمان تو بنفی جی. اللهم انزل يا اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن الباعث سعد بن خولة لیکن باعث یعنی اغا فقیر عاجز سعد ابن خولة چلے اظہار دا غم او پریشانی کے نبی علیہ السلام اغیر پارا ان یتوفى بمکہ جو مکہ کے وفات شون. وقال احمد بن يونس وموسى عن ابراهيم عن تزر ورثتك باب كيف اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه وقال عبد الرحمن بن عوف باب د بیان د کیفیت د مواخات پیغمبر علیہ السلام ومن د صحابه کرامو کې ګور علماء کرام مواخات دو قسمو یو قبل الهجرت او بل بعد الهجرت. قبل الهجرت ستاب کتاب کې لیکي نبی علیہ السلام بھائی بندی مقرر کړي وا د ابوبکر عمر په میاس کې حمزه او د زید ابن حارثه په میاس کې عثمان رضی الله عبدالرحمن ابن عوف په میاس کې زبیر او د ابن مسعود سے په میاس کې عبید ابن حارث او د بلال په میاس کې لکه استاد کتاب لیکلي او د مواخات بعد الهجرت عاد مهاجرین او د انصار په میاس کې مواخات په مدینه کې قائم شو. ٹھیک شو نو پای کې یو واقع ذکر کیږي د سعد ابن الربيع او د عبدالرحمن ابن عوف مس کې مواخات قربان دیتا نا. وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينه فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري فعرض عليه ان يناسبه اهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك دلني ان يناسب اهل مال بينه ان يناسبو چې نیم کې دې سره خپل آل او مال اوس تفصیل فقال دا تفصیل بیان دی. بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من عقد وسمن فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام وعليه وزر من صفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار قال فما سقط فيها قال وزن نواد من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاة
باب وبه قال حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا انس ان عبد الله بن سلام بلغ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فاتاه يسال عن اشياء فقال اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي ما اول عشرات الساعات وما اول طعام ياكله اهل الجنه وما بال الولد ينزع الى ابيه والى امه قال اخبرني به جبرائيل انفا قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكه قال اما اول عشرات الساعه فنار تحفرهم من المشرق الى المغرب واما اول طعام ياكله اهل الجنه فزياده كبد الحوت واما الولد فاذا سبق ماء الرجل ماء المراه نزع الولد واذا سبق ماء المراه ماء الرجل نزعت الولد قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت فصلهم عني قبل ان يعلموا اسلامي فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي رجل عبد الله بن مسعود فيكم اي عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وافضلنا وابن افضلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت من اسلم عبد الله بن سلام قالوا اعاذه الله من ذاك فعاد عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج اليهم عبد الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال وتنقصوا خط تنقيسك بیزتی وکړه او مرتبه نه راو غرضو جی قال هذا كنت اخاف يا رسول الله تک خبر او چې یریدم د يهوديانو نه او علا وزنهم نه. وفيه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع بل من حال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لدراهم في السوق نسيئة فقلت سبحان الله يصلح هذا فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه احد فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به باس وما كان نسيئة فلا يصلحه والقى زيد بن ارقم فسأله فانه كان اعظم تجارة فسألت زيد بن ارقم فقال مثله. وقال سفيان مرة فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة إلى الموسم أو الحج. دا نسيئة إلى الموسم إلى الحج دا اغا نساوا وشکانا چکم نسائی جائزہ وا چاگا دا عروضو کی رازی تیشو کنا اور اغا نسا چی دا جناسوی نا جائز نوا جیم. باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة هادوا صاروا يهودا. الله أكبر جي. وأما قوله هدنا تبنا باب اتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان دراتلو د وفود د يهوديانو پیغمبر علی السلام ته حين قدم المدينه کله چې حضرت مدینه ته راغلو بس او دې کې هادو به معنی سوارو تیجو کنا یهودن او چې کنا هادا یهودو هادن اے یهود به معنی رجعو او تابو سرا واما قولو هدنا اے تبنا من توبه وکړه حائدن اے تائبن توبه کوونکې جی. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال یا ګورا قدم المدینه هادو معنا سوارو یهودن دوی یهودیان شو راس اهدنا اے تبنا حائدن تائبن. عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو امن بعشرة من اليهود لا امن باليهود. وبه ایک منٹ فدیبا استاد حاشی محاشی سوال جواب ذکر کر دے. نبی علیہ السلام بھی کہ لو آمن بی عشرة من اليهود کہ یہودیانو کې نه لسو کسان ایمان راوړې نو ټول یهودیانو به ایمان راوړو. سخت طوفان دی خماز یا الله پاک دو یرمز طوفان نوارا خجی گورا علماء کرام کار خراب دی کنه. اوس ګورا وای کې د لسو يهوديانو ایمان راوړې و نو ټول يهوديانو به ایمان راوړو حالانکه د لسو نه خو سیوا يهوديانو ایمان راوړل. دغه یو جواب لیکل دی استا حاشیه چې مراد لو آمننا دی آمننا مراد دا لو لپاره ماضی دی معنی دا د لو آمنا فی الزمان الماضی قبل هجرتنا کہ زمانی ماضی کی دی یهودیانو کی لسو کسانو ایمان راوړې ناغه د ټولو خلقو د ایمان سبب ګرځیدل. لو آمن فی الماضی شو
تیشوا دیم جواب دادے چې مراد د یهودیانو نه مطلق یهودی مراد نه ده رؤسا او سرداران او علما مراد دي که د یهودو لسو سردارانو ایمان راوړي نو ټول یهودیان به مسلمان شو او دغه د قران موي ولا تكونوا اول کافر به معنا لا تكونوا اول کافر به اول طائفه د انکار مو جوړيږي ځکه تاسو انکار په ذریعہ د خلقو ته انکار شي جی وفي قال حدثنا احمد ومحمد بن عبيد الله بس امام بخاری استاد احمد دی یا محمد دی کوئی احمد بن هم د عبید الله زوی دی که محمد هم د عبید الله زوی دی خو دې ځکه امام بخاری ته وهم راغل دی چې دا احمد دی که محمد دی دلته شک دی ٹھیک شو لیکن تاریخی صغیر د امام بخاری چې دی آئے کہ حدثنا احمد د محمد نشته جی قال حدثنا حماد بن اسامه اخبرنا ابو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي موسى قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه واذا ناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بصومه فامر بصومه وبه قال حدثني زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد يهود يصومون عاشوراء وسئلوا عن ذلك فقالوا هذا هو اليوم الذي اظهره الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون ونحن نصوم تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم ثم امر بصومه وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان اهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وبه قال حدثني زياد بن ايوب قال حدثنا وشيبا قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هم اهل الكتاب جزؤوه یعنی تقسیم کړو سپاره کړو پارا کړو ها جزؤوه اجزاء ده ضمیر کتاب تراجی رہے نو جزؤوه ټوکړي کړو تقسیم کړو دا کتاب اجزاء جز سرا لکه تا قران ویل تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثير فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه باب اسلام مسلمان شیخ القران معنا کوم درتا آمنو ببعض ایمان بیراوړه په بعض د دې کتاب چې د مزاج مطابق وو وکفروا ببعض او انکار وکاو د بل نه چې په دوی به بوجو خسته توجیه د شیخ القران لوی شخصیات کنا باب اسلام سلمان الفارسی باب اسلام سلمان الفارسی باب د بیان د ذکر د اسلام د سلمان فارسی سے په دی باندې باس دی چې امام بخاری علیه رحمت د سلمان فارسی د اسلام ذکر په باب د هجرت کې څنګه وکړ کله چې اسلام د صحابه ذکر کېده نای کې ول رانه ورو دلته راوړ نو دغه جواب دادی هجرت څه ته وي ترک وطن ته وي جواب څه دی هجرت وي ترک وطن له حصول الایمان نو دا سلمان فارسی چې نو درې سو کوي چې 2.5 کال عمر وو او سو کوي چې 300 کال عمر وو 300 سال عمر وو یا 250 سال عمر او د حر الاصل خدای خلق غلام کړو جبرن و ظلمن لکه اوسم چې خلق یو سړی غوا کې وتختی بیا مخکې په دوله کې خرڅ کی بیا مخکې هغه په بل باندې خرڅ کې په 2.5 لک باندې نو بل څه چلار شي د اخر وسمباره دلته هغه حر رسوي کنه او دې اصل کې مجوسیو د اسلام او د ایمان په تلاش او په طلب باندې روانو تو تقریبا دلته راځي 12 یا دین زیات د مالکانو په لاسونو د عدل بدل شوی دی یو خرڅ کړي په بل خرڅ کړي په بل باندې نو 300 کال عمر کې خټیر معاملې راځي اخر دې یو انصاری سره درې ملاقات شو ابولاو
او دی ورته چې د هدایت په طلب ما ایمان په طلب ما راي ورته چې داسې نبی آخر زمانہ را روانه ده او کراشن دای په لاس ایمان راوړه بس دا کامیابی ده او دغه نه خدري دي یو نه خدای چې د اولو بمیز کې مور د خاتم نبوت مور به د نبوت دیم دا چې هغه پیغمبر به صدقه نه خوري او هدیه به خوري دا به نه خي هدیه به خوري صدقه به نه خوري دا درې نه خي دي د ګرځیده خیر بهرحال مدینه منورې ته مپوسونو باندې ورسېده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت چرته خورا و دی یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جی زرا غنم تاسو ملاقات تا او دام مال د صدقې راوړل تاسو له نبی علیہ السلام یې تورکه د صدقه نه یو نغه موجود شو بیا سره دې تیری شوي نو دې هدیه راوړل ویجدا مې تاسو ته هدیه راوړل وی خام قبول درکې ځنه خې بیا دې په دې تلاش کې د نبی علیہ السلام مهر نبوت هم وکړ دی ایمان راوړ او چې کله ایمان راوړ نو د دې چې کوم مالک مجازي وکړه آی په دې باندې شرط کې خود چې صلیخ او قیاس ونه براکه او 300 بوټي با د کجور را لګای نه لای با دې سره بعض علماء چې دا کجوري چې تمناله کې او دا بار آوری شي نو ته آزاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره لاړ او کجوري ولا ګولې 300 کجوري ولا ګولې حضرت سے پخبلا او صحابه ته وی چې دې سره تاونو کې د 40 او کې سونم ولا پیدا شي او آی تاونو کو د یوړو وای کې یو ګوټه چې کوم دی یا اون لګي دا یا مسمر نشو دا شرط بیا پورا نه دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ هغه ګوټه وخت او دوباره بیا ولګا چاپل چانه ګولیو نو بیا څنګه ولګاو نو مسمر شو نو شرط وشو سلمان فارسی بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه وړي مشورې غوښتي ځکه معمر شخصیتو حتی کې د غزوه تبوک کې د مدینې نه چاپیره د خندق کړي چې کومه مشوره وا او د سلمان فارسی طرف نه نو واقع د سلمان فارسی په اخر کې راوړل ځکه چې هجرت سره ان صبر مناسبه ده جی وبه قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال ابي اتابل وحدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسي انه تداوله بزاد 10 من تداوله اړو راړو دې پلاسونو بزعت 10 من رب الى رب یعنی سپورتا سکم د 15 سنا من رب الى رب یعنی من مالک الى مالک ومن خان الى خان ومن نواب الى نواب ومن ملك الى ملك یو بادشاہ بلتا یو بادشاہ بلتا یو نا جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيتني قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان يقول انا من رام هرمز وبه قال حدثني الحسن بن رام هرمز نه دا کلی نوم دی ګوره ها او زه د رام هرمز ما دا ګوره کلی دی ها او دا خوزستان سره نږدې یو کلی دی او دا رام هرمز دا تاسو په بل کتاب په مقدمه کې ویلي چار کتاب خو څه کار تاسو ویلي مؤلف چې کوم نغم د رام هرمز او خوزستان تاسو کتاب ویلي کوم کتاب دی نه دی وی ابو داود چې دغه تاسو په ما دغه دې خاصه نه لولو ابو داود ټول زیات لولو اے نخبت الفکر الترام هرمز دی کنه ها اوس په پوښتنه کنه نو تاسو کې دا قبيله وا کتاب لیکي جلا د کلی نومو جی وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحولي عن ابي عثمان عن سلمان
قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. زمانه د فترت یعنی انقطاع د نبوت په منځ د عیسی او د محمد علیهم الصلاۃ والسلام 600 کالو. نو دې ځکه چې لیکلي نه دي خو زه د خپل ځان نه ویم چې فترت زمانی د انقطاع ته وي. عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام په زمانه کې په منځ کې زمانه د فترت الوحی انقطاع او د بندش 600 کال او فاصله وا. د فترت وی انقطاع تا د بخاری جلد اول نن منقطع شوه منه. والله د داسې نه منقطع کوي چې هغه منقطع شي بلکې داسې انقطاع راشي چې هغه پسې دغه نه زیاته او اهمه فایده راشي چې هغه بیا دستل او لولول شي. لکه د عیسی علیہ السلام پر رب سره فترت خوراغه ورپسې سردار د انبیاء محمد مصطفی راغی. نو دا شي چې الله دې کی چې نن دا بخاری جلد اول خلاص او الله دې کی چې مونږ ته بډاګانو ته الله توفیق د درس او تدریس ورکي او ژوند د درس او تدریس لا تاسو ټول الله پاک بهترین علم سره د عملنا او استعداد د لولو د بخاری الله نصیب کی. او داسې خستا خبره مې درته وکړه چې ان شاء الله مزیدار ده. دې کې یو خبره توقع ده چې یو شخصیت او زه دې ځکه خپل توجیه کوم کتابونو مکمان راکتلې سره دې حاشیه کې پر تاسو حل لغت سره ګوره. اوس موږ ګوره ښه ګناه نه چې د پیغمبر علی السلام او د عیسی السلام په زمانه کې مز کې زمانه د انقطاع چې فترت الوحی وی. یو قول کې دا چې 300 کالو بل قول دا دی چې هغه 540 کالو بل قول دا دی چې هغه 560 کالو. دا ټول لیکل 560 540 400 بخاری اول اخلاصی کې 600 باندې انو ماضی مضارع قریب کې به یو شخصیت راځي او نو هغه یو خبره کوله ما زه یو خبره کوم او زما په ذهن کې یو خبره ده او طالبانو ته وی ما انو بیا چې ما ویلې مچ چنګي غالې وي. اوس ګوره دې د یو خبره توقع ده زمانه د فتره سوا صابر الحق 300 کال انو الحق سوا بالقول 400 540 بالقول سو صبغت الله 405 نہ کنا 560 اب بخاری سوئی 600 علماء وچ بس دا روایت اختلاف دي او اس یو عدد بل عدد منافی نه دي. نو اس عدد ہر چا د خپل علم مطابق چا 400 وی چا 500 وی چا 540 وی چا 560 وی او چا 600 وی. نور علماء وی چې لکه جبر کسر په تور باندې 600 ویل شوی دي. جبر کسر پکې حساب کانو سوچو 600 شو بس خلاص. لیکن زه عاجز یو خبره کومه کہ استاد خوخی نو قبول کہے کہ خوخنی نو زمان الحمدللہ تلک عشرتن کاملہ 11 وخش یو لسم زل اخلاص ہوگا انشاءاللہ. اس دیده کسی یو خپل یو خبر کوم کہ استاد خوخشی نو وائخ لے کی خوخنی نو دروازی خواسم کلاوی نی 40 سال فرق راځي کنه 560 خوشتی کرا سر 40 سال فرق دے. زیما کی رفع عیسی نواخلی تر ولادتی محمد رسول اللہ پوری نو 560 شو او کہ رفع عیسی نواخلی تر نبوت محمد رسول اللہ پوری 600 جوڑی. دا زما خپل رائے ده. زکه د ولادت او د حضرت د ولادت نواله تر نبوت پر صریح کال دي. نو صریح کال کم دي کنه. نو چوین
विलादत मिन रफी इला समा या रफी इला समा वाले या विलादत ईसा वाले विलादत ईसा न इला विलादत मोहम्मद शी 560 कि विलादत ईसा न इला नबूवती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शी तो 42 काल पे ज्यादा कर 600 वजूश ये मुझ चंगी गाल है बहरहाल खैर अर्संग चीनी अल्लाह तुमको माफ की वह तम्मत मुजल्लदुल अव्वल में सहीह बुखारी वयली अल मुजल्लदुल सानी में इंशाअल्लाह वही इंशाअल्लाह मुजल्लद सानी